کلس په جړا شو مولانا الیاس رحمت الله علیه داسې سلګۍ ووالې که نه داسې وجړل داسې چې زه حیران شوم چې خدایا ساتې ونه خیږي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې په مولانا الیاس رحمت الله علیه تپوس ته لاړم دا واورئ دا ضروري واورئ وی چې لاړم هغه دا هغه وخت چې مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه په بستر وفات پروت دی غریب ډاکټرانو پابندي لګولې ده چې ملاقات بند وی چې زه ورغلم هغې وی چې حضرت ډاکټرانو خو پابندي لګولې ده ملاقات بند ہے. میں ورته وی چې میں ان کو زحمت دینے کے لیے نہیں آیا بس ان کے عیادت کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں. جب میں چلا جاؤں ابھی نہیں کہنا جب میں چلا جاؤں تو آپ ان کو کہہ دے کہ محمد شفیع دیوبند سے آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا تھا بس اوس به نه وایه تکلیف کې راپرې نشي. هغې زما اکرام وکړو چې زه راووتم سړی راغی وی حضرت آپ کو بلا رہا ہے غواړي ما تاسو ته نه وی چې بس خبر شوی چې راویې غواړئ وی چې ورغلم دی په کټ کې پروت دی په خپله کوټه کې پاسېدو طاقت پکې نشته. ما وله په تندي لاس کېښود وی په کلس کلس په ژړا شو مولانا الیاس رحمت الله علیه داسې سلګۍ ووالې که نه داسې وجړل داسې چې زه حیران شوم چې خدایا ساتې ونه خیږي. وی ما ته وی چې مفتی صاحب په دوو خبرو پریشان یم دوو خبرو باندې یو دا دی چې ما دا کار شروع کړ یو ما څوک ملګري مې نو بستره مې یو ته په اوږه کړه ما سره وځه بل ته مې په اوږه کړه ما سره وځه یو کوڅه کې بل کوڅه کې بل چا به یو څه وی چا به بل څه وی خو داسې یو کس ته مې بستره اوږده کړه یو جومات کې ګرځه بل کې رو مې دا خلک راوویستل الله ته یو جماعت جوړ کړ. اوس یریږم چې قیامت پر ورځ الله ته دا ونه وایي چې محمد الیاس دا خو دې ماله نه دي کړی دا خو دې د خپلې مشرۍ دپاره کړي دا خو دې ریاله کړي دا خو دې دې له کړي چې خلک وایي چې وګوره مولانا الیاس دومره کار وکړ دومره خلک یې دین ته وویستل په دې یریږم چې الله مې په دې رونه نیسي. دویم په دې یریږم چې ما یو ډله جوړه کړه زه خو لګیم دا ډله مې په یو لار ورچولې ده خو زه مړ شم هسې نه یو ډله خو ده که نه څوک یې غلط استعمال نه کړي یو جماعت خو جوړ کړی څوک ته بل مقصد وانلي په دې دوه خبرو جړېږم. وی ما ورته وی چې حضرت دا لومبۍ خبره چې ته یریږې چې هسې نه الله وایي چې ریا له دې کړي دي مشرۍ له دې کړي دي دا د قبولیت نښه ده چې د چا زړه کې د مرګ په وخت کې یری چې خدایه هسې نه چړله دی دا الله دا ونه وی چې دا دې ریا له کړي دي مشرۍ له کړي دي دا یره دې زړه کې پرته ده نو دا تا الله له کړي دي دا د قبولیت نښه ده د قبولیت مبارک دی شه عمل دی قبول دی. او دویمه سره تا دا کار د الله دپاره شروع کړی فکر مه کوه ګاډې دې پاټلۍ ته خېجولې دي دا هېڅوک هم په غلطه نشي ورچولی دا به تر قیامته پورې په دې پاټلۍ ګرځي او د دنیا خلک به ورته راخېږي. هغسې شوه که نه شوه